دا ښه ملګری دا خو د انسان د پر ډېر لوی عظیم نعمت دی، عظیم نعمت. یوی ملګری ګڼکپ، صحیح ګڼکپ، د داسې ملګري نه همیشه ځان ساتي. د ګڼکپ ملګري یو علامت دام دی چې دا به همیشه په ښه کار کې تا ډسکریج کوي، ستا حوصله به غورځوي، په تا پسې به خبرې کوي. ته به یو ښه کار کوې، داسې ونه کې ګورې دا چل به کېږي، داسې ونه کې ګورې دا چل به کېږي. هله نه نور دی په زړه کې بل بل څه وایي چې دا سړی خو روان دی، دی خو ترقي کوي. نو دی د ښه مشورې په ځای هغه له بده مشوره ورکوي، هغه دونه ویروي هغه ناکار پاتې. دا هم یو غټ علامت دی د منافق ملګري. د دې سړي نه به ځان ساتي. مخلص ملګری هغه وي چې هغه انسان ته بد او ښه وښایي چې دا بد دی، دې نه ځان ساته او دا ښه دی، دې خیال ساته. خبره ګرانه ده که اسانه خبره. موسی علیه السلام یې کار ډېر ګران دی او ملګری مې څوک پکار دی، یو ښه شان ملګری الله کا. او بله خبره ده فرعون خو دونه طاقتور دی او هغه دونه سپک سړی دی که لاړم او څه ګډې وډې خبرې وکړي ټول قوم زما خلاف شو، ملامت یې کړم چې دا کار دې ټیک نه دی. خدای نو داسې څوک پکار دي که نه چې ما له تسلي راکړي چې ستا دا کار ټیک دی. داسې نه ده. دا یاد ساتئ، دا یو بهترین د ژوند بهترین ملګری هغه وي چې تا باندې تکلیف راشي او دې تا له په هغه وخت کې ستا حوصله افزایي وکړي چې خیر دی داسې خبردار پکې راځي، څه مسله نشته، خپل کار بس جاري ساته. داسې دا مخلص ملګري او دا انسان ته ډېره زر محسوسېږي چې جولا نه وي که نه، دماغي کار کوي. جولا مطلب بېوقوفه بل څه مراد وانلې چې دماغي کار کوي که نه، بېوقوفه نه وي، هغه په دې باندې پوهېږي چې دا ملګری زما مخلص دی که دا ملګری زما منافق دی، په دې فوراً پوهېږي په یو منټ. نبي علیه السلام منو فرمایل چې داسې غلط ملګري سره مه کښېنئ، د دې نه ځان له ناسته ښه ده او د ځان له ناستې نه ښه ده چې ستا یو مخلص ملګری حضور اقدس صلی الله علیه وسلم. خانم موسی علیه السلام فرمایل زما څوک پکار دی خدای چې زما کومکی شي، زما وزیر شي، زما ملاتړ شي او په هغه باندې مضبوط شم، خدای ما سره په دې کار کې شریک کړي. الله جل شانو هارون علیه السلام هم پیغمبري ورکړه. یو خبره عجیبه ده چې دونه غټه پیغمبري هغه ته ملاو شو. موسی علیه السلام مبارک عجیبه کار کوي. هلکه بس ته پیغمبر شو، دا ولې وایي چې بل هم را سره څوک پیغمبرۍ کې شریک کا؟ بس ته یو پیغمبر پوره یې که نه، دونه جلیل القدر پیغمبر یې. دویم څه ضرورت دی؟ سوال دی بل دا چې د پخپله د خپل رور نه د هارون علیه السلام نه د درجه ډېره لویه ده. نو دی د هارون علیه السلام مولي علي خدای چې هارون زما څه کې زما ملاتړ جوړ کړي او زما سره په دې کار کې شریک کړي. دې وجه وه ډېرې وجې مفسرینو حضراتو هغه ذکر کړي دي، ډېرې وجې. څوک وایي دا مشر و هارون علیه السلام، څوک څه وایي څوک څه وایي څوک څه. زه یو وجه بیانوم ډېر عجیب. مخکې هم تاسو ته ما ویلي چې دین اسلام هغه داسې یو مذهب دی که نه چې دې د دعوت لپاره دوه قسمه خلکو ضرورت دی، هم د نرم سړي هم د ګرم سړي. موسی علیه السلام ګرم و، هارون علیه السلام نرم و. داسې نه وه ګزار بچا کو هغه به موسی علیه السلام او ګزاره بچا کوله هارون علیه السلام به کو. خیال نه دی موسی علیه السلام له غصه ورله راغی او هارون علیه السلام مشر د ګیرې نه راخو. هغه د څونه په نرمه وایي چې یا ابن ام لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، زما مور راوړي ما د ګیرې نه هغې نه منځ. حالانکې هغه مشر هغه کولی شو چې موسی علیه السلام له ګزار ورکړی وی که نه شو کولی، مشر کولی شو. موسی علیه السلام ته دا نه ډېر په نرم هغې د ګیرې نه راکړي یا ابن ام لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، ډېر نرم مزاج. او موسی علیه السلام طبیعت خو واضحه دی، داسې ولکه څنګه چې زموږ امت محمد کې اشدهم فی دین الله عمر، اشدهم فی امر الله عمر. هغه طبیعت دین اسلام ته نرم سړي ضرورت دی، د ګرم سړي ضرورت دی. د هغې د وجې الله جل شانو موسی علیه السلام په هغه باندې